بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نمبر 13 منصوبات. 14 نمبر فصل دی. پدې کې بیان د منصوبات دی. منصوبات د منصوب جمع ده او اسم منصوب هغه اسم توي چې مشتمل وي په علامه د نسب باندې. او علامه د نسب چې دا نو دا په څلور قسمه ده، یعنی علامه د نسب څلور دي. فتحه ده لکه په ضربت زیدن کې په دال باندې، او کسره ده لکه په رأیت مسلماتین کې په اخیری تا باندې. علامه د نسب ده دا کسره. او الف ته لکه پر رأیت اباک کی، الف د بان بعد چې کوم دی اباک کی. او یادا لکه څنګه چې پر رأیت مسلمین او مسلمین دواړو کې یادا. نو علامه د نسب سلور دی: فتحه، کسره، الف او یا. چې په دې باندې مشتمل وي نو هغه ته منصوب وي. منصوبات دا 12 دي: مفعول به دی، مفعول مطلق دی، مفعول له دی، مفعول معه دی، مفعول فیه دی. دا 15 چې دي دا مفاعیل دي، دې ته مفاعیل خمسه هم وي. او شپږم نمبر حال دی، اوم نمبر تمیز دی، اتم نمبر ان اور اس کی اخوات کا اسم. دا ان او د دې چې کوم امثال دي د هغه اسم دا د منصوباتو نه دي. ما ولا کی خبر، د ما او د لا خبر چې دي نو دا د منصوباتو نه دي. لا برای نفی جنس کا اسم، د نفی د جنس لپاره چې کوم لا راځي د هغه اسم د منصوباتو نه دی. کان کی خبر، د کان او د دې د اخواتو یعنی د افعال ناقصه خبر د منصوباتو نه دی. او مستثنا چې دا هم د منصوباتو نه. د مفعول به تعریف سره وہ اسم ہے. مفعول به اغا اسم دی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. مفعول به اغا اسم دی چې په هغه باندې د فاعل فعل واقع شي. جیسے اکل زید طعاما، په دې ځای کې اکل دا فعل دی د زید. اکل خوراکو کو زید زید. اوس د زید د خوراک کولو دا اثر چې دی دا په چا واقع شوی دی؟ نو دا په طعام باندې واقع شوی دی. نو طعامن چې دی دا مفعول به دی. دا طعامن هغه اسم دی چې په دې باندې د زید دا اکل فعل واقع شوی دی. دا زید دا خوړلو دا فعل چې دی دا په طعامن واقع شوی دی. همدغه شانت شربا خالد ماءن، خالد اوبوس کلی. په دې ځای کې ما ان چې دی دا مفعول به دی. او دا مفعول به داسې دی چې دا ما ان هغه اسم دی چې په دې باندې د فاعل یعنی د خالد فعل واقع شوی دی چې هغه فعل شرب دی، سکل. د دې ترکیب هغه داسې دی چې اکل فعل، زید فاعل، طعاما مفعول به. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شرب خالد ماء د دې ترکیب ممدغه شان دی. شرب فعل، خالد فاعل، ماء مفعول به. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جملہ فعلیہ خبریہ شوا. بعض ځینو کې د مفعول به چې کوم فعل وینو هغه
د یو قرینی او د علامې د وجنه حذف کول هم شي. اصل کې خبره داسې ده چې دا مفعول به چې دی نو دا منصوب دی او منصوب هغه ته وي چې په دې کې اثر او عمل د نسب شي او په مفعول به کې د نسب دا عمل چې دی نو دا فعل کوي عام طور. نو کم فعل چې په مفعول به کې د نسب عمل کوي او مفعول به ته چې د کم فعل د وجنه نسب ملاويږي او منصوب وته ویل کېږي د کم فعل په وجه، نو هغه فعل کله ناکله نوي هغه د جملې نه حذف شوی او بیا هم د هغه اثر د نسب په مفعول به کې موجودي. نو د هغه ذکر مصنف رحمه الله کوي چې کدا سي زین راشي نو چې بیا پکې ته حیران نه چې دا ولی منصوب دي، د دې لپاره ناسب څوک د دل د نسب چا ور کړی دي. نو چې تا ته پته ولګي چې کله د مفعول به د لپاره چې کم فعل ناسب دي، کم فعل چې مفعول به ته نسب ور کوي، کله هغه فعل حذف شوی لیکن دا سه هم نه ده چې هغه شاته یو قرینه او علامه نی پرېخي، یو قرینه او علامه موجودی دا غینه پته لګي چې فعل حذف ده. بعض جگہ مفعول به کا فعل किसी करीना की वजह से हज़फ भी कर दिया जाता है. कला د مفعول به چې کم فعل ناسب دی هغه د یو قرینی او علامې د وجنه حذف کول هم شي. जैसे मेजबान अपने मेहमान की आमद पर उसको खुश करने और इत्मीनान दिलाने के लिए कहें अहलन व सहलन. قربا خپل ملمتا داغو دراتلو په وخت کې داغه د خوشالولو د پاره هغه ته د اطمینان او دلاسی ورکولو د پاره وی اهلا وسهلا. اوس په دې ځای کې اهلا چې دی دا منصوب دی، سهلا منصوب دی او د هر یو منصوب د پاره ناسب ضروری دی. دل نسب چا ور کړی دی نو هغه دلته کې په الفاظو کې نشته. نو په اصل کې د ملمد د راتلونه دا پته لګي چې اهلن تا کم فعل نسب ور کړی دی نو هغه اتیت دی. اتیت تراغلی اهلن خپل اهلت نو د ملمد راتل یو قرینه علامه ده په اتیت باندې. هغه اتیت کم چې نسب ور کړی دی اهلن تا نو اهلن مفعول به دی او د فعل ناسب چې کم دی کم چې دته نسب ور کړی دی هغه اتیت دی او اتیت حذف شوی دی او په دې باندې قرینه د ملمر اتلل دی. او سهلن چې دی دا بل مفعول به دی او د دې لپاره چې کم فعل ناسب دی نو هغه هم حذف شوی او په هغه باندې د ملما دا وارد کېدل چې دی نو دا علامه ده. ووطئت سهلا او تا قدم کې هودو په نرم ځمکه نو د ملما دا قدم خودل او دا راتلل چې دی نو دا قرینه ده په هغه فعل باندې کوم فعل چې حذف دی او د هغه فعل په وجه باندې سهلن ته نسب ملو شوی. माने तो आप अपने ही आदमियों में आए हैं न कि गैरों में, और आप नर्म खुशगवार जगह वारिद हुए हैं, आप पर कोई मशक्कत व तकलीफ नहीं है. यहाँ अतैता और वतिता महजूफ है. दिलता कि अतैता और वतिता चली नुदा महजूफ थी दा योजेशु. और जैसे डराने के मौका पर कहा जाए दा द्वेम ज़ैर
چې دلته کې د مفعول به فعل هغه حذف کولی شي د يرولو په موقع باندې ویلی شي چې ایاک والاسد یعنی اتق نفسك من الاسد ځان بچ کړه د زمرینا زمری را روان دي ځان ته بچ کړه نو اتق نفسك من الاسد دومره اوږده جمله چونکه په دغه وخت کې ممکن نه ده په دې وجه باندې مختصر جمله ایاک والاسد ځان بچ کړه د زمرینا अपने आप को शेर से बचाओ यहाँ इत्तक़ी फेल महजूफ है दे कि इत्तक़ी फेल चीज़ महजूफ थी और इय्याका दा चीज़ नो दा मंसूब दी दा आगे महजूफ फेल दा वजह عمدغه شانتی چې چاته आवाज کولی شي نو په هغه وخت کې هم فعل حذف کولی شي किसी को पुकारने के वक्त भी فعل को حذف करते हैं چې چاته आवाज کولی شي نو د هغه وخت کې هم فعل حذف کولی شي او आवाज کولو ته ندا وي او د आवाज د پاره چې کوم حرف استعماليږي نو هغه ته حرف ندا وي او هغه حرف چې دی نو هغه د فعل په ځای استعماليږي د اختصار د وجه جیسے یا غلام زیدین نو پدې ځای کې غلام زیدین چې دی نو دا غلامه دا منصوب دی مفعول به دی او د د لپاره چې کوم فعل ناسب دی یعنی کوم فعل چې غلامه ته نسب ورکړي نو هغه محذوف دی او دا یا د هغه محذوف فعل قائم مقام دی اصل کې دی ادعو غلام زیدین ذرا بلما د زید غلام غلام مضاف ل زیدین مضاف الیه د مضاف مضاف الیه چې کله مفعول به واقع شي نو پدې کې به نسب پدې مضاف باندې ښکار کیږي مضاف الیه هغه همیشه لپاره مجرور وي पुकारता हूं मैं जैद के गुलाम को यहाँ अदऊ महजूफ है दलता कि अदऊ फेल चले आगा महजूफ थे या हरफ निदा है और गुलाम जैदिन मुनादा है या हरफ निदा दा गुलाम जैदिन चले दा मुनादा दे और चसोक व आवाज की अगर त मुनादी हुई कि चाहता आवाज कोली शी अगर मुनादा दे चसोक आवाज कौन के दे मुनादी दे او د आवाज د پاره چې کوم حرف استعمالي نو هغه ته حرف ندا وي په منادا کې تفصیل دی په دی وجه مصنف رحمه الله تنبیه سره هغه تفصیل بیانوي منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے منادا کو مضاف بھی نو منصوب بھی جیسے یا غلام زیدین په دی کې غلامه مضاف دی نو منصوب دی یا مشابه مضاف ہو یا مضاف نوی لیکن د مضاف مشابه وی جیسے یا قارئن کتابن پدیزه کې قارئن کتابن دا مضاف مضاف الیه ځکه نه دی چې په قارئن باندې تنوین دی او په مضاف تنوین ناراضي او کتابن باندې نسب دی او په مضاف الیه باندې نسب ناراضي جر پر راځي لیکن د معنا په اعتبار باندې دا سے جوړیږي چې اې د کتاب لستون کې یا قارئ کتابن دا سے جوړیږي په دې وجه دې ته مشابه د مضاف وي چې معنا د دې د مضاف مضاف الیه جوړیږي لیکن په لفظ کې دا مضاف مضاف الیه نه دي نو دا هم د یا حرف ندا د وجنه منصوب کیږي دا مشابه د مضاف دی چې کله دا منادا واقع شي نو دا منصوب ویل کیږي قارئن دلته کې خبره ده قارئن د کتابن چې دین هغه د قارئن د وجه منصوب دی او قارئن چې دین د یا حرف ندا د وجه منصوب دی ځکه یا حرف ندا قائم مقام د ادعو دی او ادعو فعل په دې کې انا فاعل دی او قارئن د دې مفعول به جوړیږي نو دا ځکه منصوب دی یا نکرا غیر معینه هو کله چې منادا نکره وي نو نکره د منادا کېدو په وجه باندې معرفه ګرځي لیکن کله کله
د حرف ندا په وجه باندې هم یو نکره معرفه اون ګرځي، نو بیا هغه ته نکره غیر معینه وي. چې منادا اگر چې نکره ده او پکار دا و چې د حرف ندا په وجه دا معرفه شوی و، لیکن د حرف ندا د وجه نه او د هغې نه بعد هم دا معرفه نشو، نو دا غیر معینه ده. لکه یو لون سړی هغه ووایي چې یا رجلا خذ بیدی، ای سړیه ما د لاس نه ونیسه، نو هغه یو خاص سړي ته آواز نه کوي. نو د لون سړی چې وایي یا رجلا، نو د هغه د حرف ندا چې دی نو دا رجلا معرفه کوي نه. نو دې ځای کې رجلا نکره غیر معینه ده، دا به منصوب ویل کېږي. یعنی درې قسمه منادا دا منصوب ویل کېږي: منادا مضاف، منادا مشابه د مضاف، او نکره غیر معینه چې منادا واقع شي نو دا به هم منصوب ویل کېږي. څلورم قسم د منادا هغه مفرد معرفه ده. منادا مفرد چې مضاف نوي، معرفه چې نکره نوي، علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، نو دا د رفع په علامت باندې مبنی وي، او د رفع علامت چې دی نو هغه ضمه ده او یا وو دی او یا الف دی، لکه پر رجلانی کی په تسنیه کی، جیسے یا زیدو. په دې ځای کې زیدو چې دی نو دا منادا ده د یا د وجنه، او معرفه ده علم دی، او مفرد ده ځکه چې د دې اضافت بل اسم ته نه دی شوی. دلته کې د مفرد نه مراد هغه اسم دی چې د هغې اضافت نه شوی. کله کله د مفرد نه مراد هغه چې تثنیه او جمع ني. دلته د مفرد نه مراد تثنیه او جمع مقابله کې چې کوم مفرد راځي هغه نه دی، بلکې د مضاف په مقابله کې چې کوم مفرد راځي هغه دی. یعنی منادا مفرد هغه ته وی چې مضاف ني. تثنیه او جمع هم راځي شي، لکه یا رجلانی، دلته کې منادا مفرد معرفه ده په الف سره مبنی ده ځکه الف علامت رفع دی. اور اگر منادا معرف باللام او که چرته کې منادا دا معرف باللامی، یعنی منادا په دې باندې الف لام راغلی، تو حرف ندا اور منادا کے درمیان ایوہا سے فصل کرنا لازمی. نو بیا د حرف ندا او د منادا په مابین کې ایوها روړل لازمی دي. جیسے یا ایها الرجل، نو یا الرجل ځکه نشي ویل چې الرجل دا منادا ده او دا دی باندې الف لام دی، یعنی معرف باللام ده. نو کله چې منادا معرف باللامی، نو د حرف ندا نه بعد ایوها لګول لازمی دي. او که مؤنثی نو بیا به ایتها لګي، لکه یا ایتها المرأة، یا ایها الرجل اے سړیا، یا ایتها المرأة اے خزی. منادا میں ترخیم بھی جائز ہے. منادا کے ترخیم هم جائز ہے. ترخیم سے تو یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں. چې کله ته په یو اسم باندې حرف ندا داخل کې، نو هغه منادا وګرځید او په دې کې اوس د تخفیف په غرض سره چې څوک چاته आवाज کوي، نو اکثر ټایم کمی، نو د ټایم د کمی د وجه نه د هغې منادا د آخر نه یو حرف یا دو حرفونه هغه حذف کی. جیسے یا مالکو میں یا مالو او یا مالی، د چا مالک نوم دی او ته ورته आवाज کې یا مالی، او د منصور د چا نوم دی یا منصور، د یا منصور په ځای یا منصور، نو دې ته وی ترخیم، په آخره کې کمی کول، او دا په منادا کې جایز دی. منادا مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی. کله چې یو منادا وی او په هغه کې ته ترخیم او کې اخره کې پکې
سکم کی نو په هغه کې بیا اصلي حرکت هم جایز دی، لکه یا مالکو کې چې کاف لري کې نو یا مالی په لام باندې خپل اصلي حرکت زیرم ویل شي، اور ضمه بھی او یا مالو ضمه هم ویل شي، ځکه منادا مفرد معرفه ده او منادا مفرد معرفه په علامه د رفع باندې مبنی وي او علامه د رفع دلته کې ضمه ده، اس لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی. دلته کې د جایز او ناجایز نه مراد د عربي ګرامر او د عربي لغت په اعتبار جایز او ناجایز دي، چې منادا کې ترخیم جایز دي، دین شرعي جایز او ناجایز مراد نه دي.